په ټوله نړۍ کې د پوهاوي رامنځته کولو لپاره هر کال د سپتمبر په 14مه د اوزون د حفاظت نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د کومې مقصد چې د ټولو مخلوقاتو د پاک او صحتمند سباوون لپاره په بشپړه توګه د شعور بیداری پیدا کول دي. پاکستان کې مونږه انوایرنمنټل پروټیکشن لا لرو، مونږه انوایرنمنټل دغه لرو، پالیسی لرو. ځکه زموږ سره بیا د هر شي لپاره بیله پالیسی ده. لکه زموږ سره سالډ ویسټ لپاره پالیسی ده، اربنایزیشن لپاره پالیسی ده، د کلایمټ چینج لپاره پالیسی ده، ایر پولوشن پالیسی دا ټول زموږ سره ډاکومنټیشن ټول برابر دي. مونږ سره پکار دی چې په دې کې عام خلک چې د دې سره د دې حصه جوړ شي، د دې مهم لکه اوس پر کم از کم خریدا نه شي کولی، نو دا خو کولی شي که نه چې یاره اے سی کم لګوي یا د ای سی د لیکیج خیال وساتي، د ګاډي مینټیننس وکړي. بل دا ته پته شته د اے سی ګانو نه علاوه زموږ سره زیاتر سی ایف سی چې دی هغه زموږ سره په دې سپرې کې راځي. دا سپرېګانې موږ نه یوز کوو، دا چسټې کوي. دا سی ایف سی په پریشر په وجه باندې دی کې موږ دا پروپیلن ورته وایي، د موږ څونه کسان سپرې استعمالوو. مخکې به عطر مطر خلکو استعمالول، د هغې څه امپیکټ نه و. اوس دا ماډرن دور دی، ټول خلک سپرېګانې خوښوي. نو آیا موږ به د سپرې کې اننیسیسري یوز څونه پورې اوایډ کولی شو چې موږ د سپرې استعمال کم نه کم وکړو یا نه کوو؟ اوزون ته د ځمکې نه فضا کې تقریبا 50 کیلومتره بره یو خاص قسم ګیس دی، کوم چې د ځمکې ګرد تاو دی. ځمکه د لمر د الټرا وایلټ یعنی صحت ته ضرر رسونکي شعاګانو نه بچ کولو کار کوي. ولې د انساني ځینې عملیاتو لوجې د ګیس دغه ته ته زیان رسي. د کوم په حق لشي د ماحولیاتو د زده کړې پوهنتون یو پروفیسر سداسي وایي. اوزون زموږ سره چې دی نو دا زموږ سره د اټماسفیر موږ په لیر کې تقسیمول. اولنی لیر ته کم چې 10 کیلومتر پورې دی ته موږ ټروپوسفیر وایو. دې نه امیډیټلی پس تقریبا د 50 کیلومتر پورې بیا یو بل لیر دی چې هغه ته موږ سټریټوسفیر وایو، او بیا نور میزوسفیر، ترموسفیر هغه. دا اوزون چې دا په سټریټوسفیر کې دی، په دې د وجې نه دی ته بیا سټریټوسفیرک اوزون وایي. دا یو ډاینامیک لیر دی چې د پخپله جوړیږي او پخپله ورانیږي. ډاکټر محمد نفیس د خپل تجربې او علم په بنیاد وایي چې اوزون ته د زیان رسیدو د وجې په ګلوبل وارمنګ کې اضافه کیږي، کوم چې د موسمیاتي بدلون یو غټه وجه ده. دوی هغه ټول عملیات یا سیزونه یاد کړل کوم چې اوزون ته زیان رسولو کې کاکړ دي. دویم زموږ سره الټرا وایلټ بي دی کوم چې په اوزون اټیک کوي، او اوزون چې دی هغه اکسیجن او اټامیک اکسیجن ته او مالیکولر اکسیجن ته بدلی. یو هغه دی الټرا وایلټ اے دی. الټرا وایلټ اے چې دا فرینډلی الټرا وایلټ دی، کوم چې دلته کې رارسي، او هغه موږ اکثر ډاکټران وایي لور ته سملی چې تاسو ویټامین ډي راشي، او دا هغه از سورس اف ویټامین ډي دی. که هر څو د ساینسدانانو او د فلکیاتي ماهرینو سږ کال یو تحقیقاتي رپورټ کې دا په ډاګه کړې ده چې په عالمي کوششونو د اوزون ته یو ځل بیا بحال کېدل شروع شوي دي. ولی ولس لبا ماحولیاتي آلودګي ختمولو دپاره خپل کوششونه کول وي. سونو پښتونخوا دپاره اظهار محمود.